Bismillahirrahmanirrahim. فإن قيل السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى. مثلا أسباب العلم ذكر كولا كأسباب العلم لا تريد وجد حسر كذا شارح بيان اوسر اعتراض نقل کی فدی باندې حاصل د اعتراض دال چې تاوی اسباب د علم تريد نو تدریجی تو اسباب د علم په کوم لحاظ باندې وایي په دې لحاظ وایي چې دا مؤثر وي په دې لحاظ باندې وایي چې دا ظاهري سبب دی او په دې لحاظ وایي چې په جمله سبب وي درې احتمال لري چې اسباب د علم ذکر کې او دا سوي چې دا سبب د علم دی او سبب نه مراد څه مؤثر دی چې دا مؤثر وي نو کدا شقوای د مؤثر په علم او صرف یو الله دی الله تعالی علم ورکی جوړي کې او چې الله تعالی علم نور کې نو بیا نشته مؤثر په تمام اشیاء کې خو صرف الله دی نو کوي چې اسباب د علم ذکر کوو داسې سبب چې هغه سبب مؤثر وي بیا داسې وایي چې سبب صرف یو الله دی دا سبب د علم دی چې هغه ورکوي او دویم شرط دا که داسې وایي چې موږ اسباب د علم ذکر کوو خو مراد د اسبابو نه سبب ظاهر دی چې ظاهري کوم څیز داسې وي چې هغه ذریعه د علم جوړېږي نو بیا هغه صرف عقل دی ظاهری چې کوم ذریعہ د علم وی نه صرف عقل دی بس وجه دا ده چې لیونی ته وګوره معشوم ته وګوره نظر شته لمس شته ذائقه شته خدای په وجود علم نشته ځکه چې عقل نشته نو که سبب ظاهری وای نو سبب ظاهری په علم کې بیا صرف عقل دی بیا حواس او خبر ته څنګه علم سبب د علم وای او دریم کدا سی وایي چې اسباب د علم نه مراد زمون هغه اسباب دي چې دا مفزي فی الجمله معنا فی الجمله دا دخیل دی چې سبب د علم شي نبی صحیح دی چې فی الجمله دا دخیل وي سبب د علم وي نبی چې څنګه سبب د علم دا درې تا ذکر کړه بیا په دې کې حصر نشته د دینه علاوه نور کوم داسې دي چې هغه ذرایع د علم دي هغه ته حدسیات وي هغه ته بدیهیات وي هغه ته تجربیات وي دا سيزونه خو کوم داسې دي چې دا داخل دي په علم کې فعل جمله اسباب د علم دي نو چې ارکل دا هم اسباب د علم دي نو بیا حصر د دې درو سمانه لري چې تو صرف درې ذکر کې اسباب د علم دي ذکر کول نه کوي سبب مؤثر د صرف ذات واجب تعالی دی کوي سبب ظاهری به صرف عقل دی کوي سبب فی الجمله به حصر پدرو کې نه منو به حضور اسباب الجمله شتی نو السبب المؤثر فی العلوم كلها سبب مؤثر چې د اثر کې تمام علوم کې دا صرف الله دی ذکر لانها دا علوم بخلقه دا خود الله په پیدایش وی الله علم پیدا کوي و ایجاده او په ایجاد الله من غیر تاثیر للحاصل دا حاصل پدې کې ایس اثر نه والخبر والعقل او دا خبر او دا عقل پدې کې څه اثر نشته مؤثر خو صرف الله دې فقط یو شرط د اعتراض وي والسبب الظاهري او کدا سوای چې اسباب د علم ذکر کوو مراد د اسبابونه اسباب ظاهري وایو ظاهر کې یو چیز د بل د لپاره سبب وي لکه اور دا سبب دا سوځېدو دی او اور سوځول نه کوي مؤثر الله دی الله پکې اثر واچي نه به سوځول کوي او چې کوم دی دا سبب د یخوالي دی خو لیکن دا سبب ظاهري دی مؤثر خدا نه دی مؤثر خو الله دی نو چې ته اسباب د علم او مراد سره سبب نه سبب ظاهري وي نه دا خو به صرف عقل دی
فرمای والسبب الظاهری او سبب ظاهری كالنور للاحراقی څنګه سبب ظاهری اور سبب د لپاره د احراق او د سوځولو نو کدلته مراد سبب ظاهری وي نو بیا خو ول عقل لا غیره بیا خو صرف عقل دی بیا خو بل نه دی او کم چې دا نور دی و انما الحواس والاخبار کم چې حواس دي اخبار دي نو آلات دا آلات دي وطرق في الادراک طلب نشر مرتب سره سبب ظاهری خو صرف عقل دی و انما الحواس حواس چې کوم دي نو آلات دا خو آلات دي دا آلات د پر د ادراک دی په خپل ادراک نه اول اخبار کوم چې اخبار دي متواتران او طرق دا طرق د اخبار دي په ادراک دو شتاشو دریم والسبب المفزي في الجمله او کستا مراد د سبب نه سبب هغه وی چې دا مفزي في الجمله وي نبي حسن پدریو کې صحیح نه دي سبب مفزيا في الجمله ستوي بان يخلق الله تعالى فينا العلم چې الله په موږ کې علم پیدا کړي معهود هغه سره چې تاسو راشي د دې سبب سره الله علم پیدا کوي به طریق جری العادت په طریقې د جریان د عادت الهی سره دا سبب راشي نو د علم پیدا کیږي به طریق جری العاده دا د متکلمین او اهل حق رايه ده اسباب چې راشي مسببات څنګه راځي علت راشي نو معلول څنګه راځي په وجود د علت سره معلول او په وجود د سبب سره مسبب په دې کې درې قول دي یو قول د فلسفیانو دی یو قول د معتزله دی یو قول د اهل حق دی فلسفیان حضرات فرمایي وجود د معلول پس د علتنا وجود د مسبب پس د سببنا دا استقراری وی دا غیر اختیاری وی علت راغی معلول به ټیک راځي سبب راغی مسبب به بالکل راځي تخلف نشي راځي دا استقرار دی بنا پدې باندې چې یو سړی دلیل قائم کی صغرای جوړ کړه کبرای جوړ کړه او اوسط برابر کو شرایط چې کوم د قیاس برابر کړل صغرا کبرا دلیل جوړ شو شرایط برابر شو او تاسو سره دا اومنه د نتیجه ورکول دا اوس استقراری ده نتیجه به دې پلان مو سره نه دلته راځي خبره د نتیجه څنګه ده استقراری ده د ټیک مانی شرطیاتو کې د تالیو مقدم اومنل او مستدل شرایط د تالیو د مقدم او د ملازمه او رفع او د وسع د ارث برابر کړل او دا سره تا اومنه اوس اخوا چې نتیجه ورکړي دا نتیجه استقراری ده ځکه چې دا علت را ده سبب دی وجود د مسبب دا استقراری دی ابو سره اوس ټیک منی بیا ته نه تختنه شي کولای د دې وی ترتب د معلول فعلت د مسبب په سبب دا استقراری وی معتزله حضرات فرمایي دا په طریقې د تولید وی طریقې د تولید دې ته وی درې سيزونه اول دا سبب وی د پاره د ثالث واسطه د ثانی باندې اول سبب وی د پاره د ثالث واسطه د ثانی باندې مثال دا څه لکه ته چابي واخلي او دروازه کولاوي نيستا په لاس یو خلق الحرکت ده خلق حرکت پیدائش ده حرکت او دویم حرکت ده دلاس او دریم چې کوم ده حرکت ده چابي ده دا خلق حرکت چې کوم په لاس کې ده دا سبب د لپاره د حرکت د چابي ده او په وساتت د ثاني باندې چې حرکت ده یک ده په وساتت د ثاني باندې چې حرکت ده یک ده دا سیسته دوی تولید وي لہذا سبب چې راشي یو خلق د سببیت ده بل چې کوم د سبب راتل دي بل اخوا مسبب ده دا خلق د سبب سره به مسبب خامخا راځي چې کوم ده دا دغه لپاره بچي ده لکه وضاحت وړاندې په کسر انکسار کې دا ذکر کوو د قتل په مسله کې باندې راځي لہذا دوی وی مسببات چې دا راځي د اسبابونو په طریقې د تولید سره راځي تولید چې اول سبب وي د ثالث د لپاره په وساتت د ثانی اهل حق وی نه خو استقرار شته نه تولید شته بلکې دا اسباب چې راځي او مسبب پیدا کوي یا معلول پیدا کوي دا جریان العادت الالهیه دا الله عادت داسې ده ډوډۍ دی خو الله عادت الهی داسې ده چې باندې کې
خو نه مړخ مرتبوالی په ډوډۍ دا نه اضطراري دی او نه چې کوم دی دا تولیدي دی. اوبه دې وڅښلې تنده به دې ماتېږي. دا تنده ماتېدل دا جریان د عادت الهي دی او دا چې کوم دی نه اضطرار دی او نه تولید دی. کله به داسې اثر مرتب کېږي کله به نه مرتب کېږي. چاړه چې کوم دی علالول کې خو دا جریان دی. یوسف اسماعیل علیه السلام علال نه کو. همدارنګه نور د انبیاء معجزې تاسو ګورئ نو دا جریان دي. په دې کې مختلف چې کوم دی علامه دنیری رحمه الله د حضرت حسین په شان کې ذکر کړی دي. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کله پورا تلاړو او بیس کړي نو یو سړی چې کوم دی حسین ابن نمیر وتاوي د دې گزار وکړو چې کوم دی دا حضرت حسین دا وختي ولګیدو نو وګورئ نه چې کوم دی ونس کړی شي نو دا په دوګونه محروم شي نو ته لا ارواک الله تا خو زه دوګونه مرکم الله دې ستاتن د امت نه کی بدنه سړی چې کوم دی بیا وبس کړي او په تن میرا واغست او بیس کړي او تن میرا واغست ګورو په تن ماته لیکن دا نه تن نه ماته دا او بیس کړي اسکړي دې په ورسره چې اخر اخر کټه کوچو دا بس ورته شو او بیس کړي اسکړي چې کټه کوچو دا ورته دې ته ویل شي نو سبب راغی نو سبب نشته دا جریان د عادت الهي او ته چې کوم دی ویلا سبوس کې ته ماته شي نمون چې دا وایو سبب راشي علم پر راځي نو علم بسنګ راځي دا به طریق جری عادت دسي جاری ده نو چې کله تاسو دا معنا وکړه یشمل المدرک به بدا شامل شي مدرک د فارکل عقل لکه څنګه چې عقل مدرک دی وړاندې دی عقل مدرک نه دی او دا چې دخیل او قریب دی په ادراک کې نو ځکه وته ادراک وي نو دا چې کوم دی قوت دی والآلة دا آلة دا شامل شو لك حس والطريق والطريق دا شامل شو دا طريق دا علم وي لك خبر دا خبر چه کم دا قاقا ميلادي خبر سارقا دا طريق دا علم دي ولا ينحصر في ثلاثة كلا چه تاوي سبب منفسية في الجملة نبي دا سبب دا علم بدرو كي منحصر ندي بل ها هنا أشياء أخرى دا تنور سيزورة أمشتي اغا نور سني مثل الوجدان وجدان چه کم دا دا انسان یو سبب د علم د فی الجمله وجدان عبارت د قوت فی البدن یو قوت د په بدن کې یدرک به المعانی قوت په بدن کې په دې کې معانی محسوسی د انسان اولګه دنده یخنی ګرمي دوستی دشمنی تر انسان ویټالیات ورته وګورئ کومه ها وایي موړې تم ته خو اسونه موړې دوه سونه یې ګورته خو کولش دې د وجدانیات یو معنا د دې کوي کو خبر ته نشو کولای دا خو مور دا مولا به وګی کنه ته ته خپل اولګه وخیا چې سونه چې کوم دا خبره وګی دا څه په کولای شي او تاسو خل له مولا سما سره دی نه لکه سما سره دی دا بغوز دی ها مینه دا خبره د خپل مینه دې ته وخیا طالبانو ته چې سونه مینه دې د استاد سره کولای شي دا وجدانیات وی دا بل مولا چې کوم دا بران ګوري دا ته نه ګوري شي ها دا سره نو ځکه وخت چې تاسو ما سره سونه بغوز دی او ته خولې شي دا به څنګه بغوز کې دا زموږ متوسطي شاګرد دی کنه د متوسطه کې چې امتحان ورکول متوسطه کې عموما د ماشومان سره گزاره کوم ځکه دا بچي په څه کوي کنه نو بهر کیف نو مسله دا چې کوم د استاد خولې شي دا ټکی نشي خولې دا وجدانيات وي قوت د په بدن کې چې کوم ده په دې سره معلوميږي معنی اوس تا چې کوم ده ورلګه دشتي تند دشتي مالخ بل سسید بدی وی تاسو یو په حاله چې تاسو راشتي نو دا وجدان اون سبب د علم د فعل جمله او د په کې حساب نه کو اون دا رنګبل والحدث حدثيات دي حدثيات دا ما اله پر واجب د قوت قدسيه واجب د قوت قدسیه چې کوم صاحب خپل باطن داسې صفا کی هغه بالکل د قدراتو جسمانیو نه منزه کی به چې د اشیاء حاصلې نو ترتیب نه غواړي عام چې علوم حاصلې نو ترتیب غواړي تاسو د نظر تعریف کوي نظر څه ته ویل شي ترتیب امور معلومه يتأدى الى حصول المجهوله دا ترتیب ورکول څو د دې تعبیر کې حرکتين تدریجتين حرکتين تدریجتين
تو غواړي چې کوم دی زه د یو حقیقت چې کوم دی شان معلوم کړم مخې ته خر ودروه دا مولا وایي زه دا خر معلوموم چې دا داسې شي نو دی به خپل ذهن ته متوجه شي چې زما په دې ذهن کې کوم څیزونه د دې شي سره کم برابر دي نو دی به سوچ کوي یاره په دې کې سامان را نه اسمان خو نه دی عرض را دا خو نه دی جدار دی نه دا نه دی دا چې کوم دی استوانه ده چې دا نه دی داسې یو څیز کې ګرځي حیوانون پکې را پیدا شو ما ملک دا شی به حیوان دی دا به پاته کې نو په حیوان کې خو سره دا مچ بیګا هم شریک دی اوس د امتیاز پکار دی نو ته بیا سوچ کوي په دې کې چې دا تیزی شي نو په دې کې مخکې ګوري چې کوم د ساحلونه دننه اړیږي خو چې کوم دی اسونه الکه ساحلون راکنه دا انسانان وي طایرون دا خو مارغان وي افتراسون راکنه چې دا ځناور وي داسې یو پسې ګرځي ناحقون پکې را پیدا شو او کنه دې پکې هغه اړیږي خو دا کنه ناحقون دې را پیدا دا چې دا تاسو د مسل ته وکړه دې ته حرکت اوله وي دا د مطالب د رواني مبادی ورته ستا مطلوب د خر چې مخکې دا ولې د دې مطلوب نه چې خر دی ته رواني زی آل ته مبادی ورته خپل ذهن کې دا سيزونه را پیدا کړه دا انتقال د مطالب نه چاته مبادی ورته چې دا دې پیدا کړه اوس په دې ترتیب ورکړه دا دیم حرکت دی حیوان لعمومه مقدم ناحقون لخصوصی مؤخر ترتیب دی ولور کو دینا پیدا شو حیوان ناحقون واپس د مبادی نرالی د دې خر په سر ودرېږي چې حیوان ناحقون حقیقت معلوم که معلوم نه کو دا دیم حرکت عام چې علوم حاصلې نو په حرکتینو تدریجتینو سره ستړي شو حرکتین دیو ته ویل شي ترتیب امور معلومات يتعدى الى مجهول عام چې حاصلېږي علوم په دې حاصلېږي او کوم سره چې واجب د قوت قدسیه وي هغه د حرکتونه نه غواړي لکه دا مخه ته دا خر حیوان ناحقون دی ادا علیک په تعالی داسې وي داسې سیس تسوي حدث وي نو حدث کوم یو سبب د علم دی تجربه چې کوم دی ویل شي تکرار المشاهده کوم سیس چې تګینه هغه کې تکرار کوي ډاکټران ناس کی دا دې سره یو ځای کوا دا د سره یو ځای کوا دا د طبي ګولې شوې دا د پلاني ګولې شوې دا تجربي دي ونظر العقل ادارنګ نظر د عقل به معنا ترتیب المبادئ چې مبادئ له ترتیب ورکی ول مقدمات او مقدمات له ترتیب ورکی مبادئ دا عام وی دا په شارح کې عمر ازي کوم چې تصور دي او په تصدیقاتو کې عمر ازي او مقدمات صرف تصدیقاتو کې راځي لہذا دا چې کوم دي عطف د خاص د عام باندې نظر د عقل کوم چې ترتیب د مبادئ او د مقدمات دي دا هو مفصل علم تا نو کته وی چې مراد زموږ د سبب نه سبب مفزیه ده به حسب بدریو کې صحیح نه ده به دور نه پیدا شو قلنا حاصل د جواب دی په شق ثالث سره حاصل د جواب دی په اختیار د شق ثالث سره نه خدا وی چې سبب نه مراد سبب مؤثره ده ځان نه وای او نه دا وی چې سبب ظاهری ده بلکې سبب په جمله وای اوس ته اعتراض سبب په جمله خو ډیر شی وجدانون سيزونه چې څومره دي کنه دا تدقیقات فلسفي دي دا خو فلسفيان دي اوسګار دي کار نشته دا یو ټکه پکې روبس یو موږ ته نه اوسګار دا تدقیقات فلسفيان هغه کې موږ نه نوزو کم چې مفزي په جمله وی علم تا او دا څه غټ سیز وی نه صرف دا درې او فلسفيان چې کوم دا تدقیقات ذکر کوي دا اوسګار دي پښتانه وی چې اوسګار شي نو دا تل راوړي نو دا خو دغه څه خلک زمونږ د سره سره د موږ روزګار باندې نو سبب په جمله وایو او سبب په جمله کې بیا صرف دا درې راغلو ځکه دا فرق دی واضح دي او دا نور تدقیقات به څه خبر بسې کیږي نقول هذا دا على عادة المشايخ دا زمو دا مشايخ وعادت دي چه اسباب دری ذکر گئی فی الاقتصار وی اکتفا کی على المقاصد صرف مقاصد بیانی اغدری اسباب دی والاعراض او دی اعراض کی عن تدقیقات الفلاسفة دا غباریکیان دا فلسفیانو نا اغیر چکن دا احتراز کی نو دا دری راوانستو اس دا دری ولی سبب جوڑل فا انہم دا زمن مشايخ لما وجدوا كلا چدي اومندو بعض الادراكات چې بعض ادراكات حاصله دا حاصليږي عقب استعمال الحواس الظاهره بس استعمال الحواس الظاهره حواس ظاهره استعمال کې په دې سره علم حاصليږي التي لا شك فيها ابا حواس ظاهره چې په دې کې شک نشته
دا چې کوم د احتراز کې د حواس باطنو نه، ځکه حواس باطنو کې وایي شک دی او په دې کې شک نشته، نو یو په علم کې د حواس ظاهره معتبر کړو ځکه چې په دې کې شک نشته. سواء كان من ذوي العقول او غيرهم، دا حواس ظاهره کې د ذی العقل دا که د غیر ذی العقل دي، دا پکې څه کوي؟ دا اشاره کوي تفریقی د حواسو ته د عقل سره. تاسو وایئ چې کوم څیز حاصلېږي په حواسو، موږ وایو دا حاصل کړی دی عقل. وایي نه، داسې ځکه مه وایه چې دا په عقل نه دي، که عقل سره وي نو دغه کوم چې غیر ذی العقل دي د هغې هم حاسه کار کوي. دلته چې کوم دی خر دپاره اور بند کړه، اوس یې وردیکه کړلې وشي او دلته دشنه واخه کېده او په خپله منډه وي، په دله کې حاسه خو دا هم شته او عقل یې نشته. نو حاسه جدا سیز دی، عقل جدا سیز دی. نو ځکه دی وایي سواء کانت چې دا حواس من ذوي العقول او غیرهم، نو چې هر کله دا یو سبب دوی پیدا کړو نو جعلوا الحواس، دوی وګرځول حواس احد الاسباب، یو د اسبابو نه دا وګرځول یو سبب شو. ولما كان معزا للمعلومات، اوس دویم سبب ذکر کوي خبر متواتره. دا خبر متواتره خو پکار ده چې داخل دي شي په عقل کې، ځکه دا خو په عقل معلومیږي چې دا خبر صادق دی. د بیا جدا ذکر کولو ته څه ضرورت دی؟ دی وایي خبر صادقه نوم جدا سبب ځکه وایو چې زموږ په دین او شریعت کې غټې غټې خبرې هغه بنا په دې سمعیاتو دي. عذاب قبر مسله ده، د جنت او د جهنم مسله ده، د پل صراط مسله ده، د حساب مسله ده، د کتاب مسله ده، د شفاعت مسله ده. دا ټولې خبرې خو په خبرې متواتر او خبرې صادق باندې معلوم دي. دا په سترګو نه ښکاري، دا په لاس لګولو نه ښکاري، دا په بیدارولو نه ښکاري، په حواسو نه معلومېږي او عقل ورته رسېږي نه. نو پته لګي چې دا معظمې خبرې په څه معلومېږي؟ په رښتوني خبر باندې. نو موږ دویم سبب چې کوم دی دا علم دپاره رښتوني خبر سبب وګرځو چې هغه خبرې صادق دی. نو کله چې معظم د معلوماتو دینیه، دا معظم ځکه وایي چې څه پکې داسې دي چې ګوره هغه په عقل معلومېږي. وجود د الله پاک دا په شریعت نه معلومېږي، دا په عقل معلومېږي. وحدانیت د الله پاک دا په عقل معلومېږي. د دې وجې نه امام اعظم فرمایي یو سړی د غر په سر کې لوی شو او هغه ته دعوت د چا رسېدلی نه دی، خو دته موقع میلاو شو چې بالغ شو، د تجربې وخت ورته میلاو شو، نو ایمان یې راوړو جو ټیک ده، ایمان یې را نه وړو دی ماخوذ دی، ځکه الله په عقل پېژندلی شي، تعالی الله عقل درکړی دی. د معظم د معلوماتو دینیو مستفاد دا مستفاد من الخبر الصادق، من جعلوا دی خبر صادق وګرځو سببا آخر بل سبب. اوس دریم څیز پاتې شو، ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنه، کله چې د متکلمینو په نسبت باندې حواس باطنه هونه، نو دوی دریم سبب عقل وګرځو. ګوره څه اشیاء خو هغه معلومېده په حواسو باندې، او څه اشیاء داسې دي چې هغه په خبر صادق معلومېده، څه اشیاء داسې دي چې خبره پکې نشته او سترګې غوږونه ورته هم نه رسېږي. دا په څه معلومو؟ په حواسو باطنه به معلومو. حواس باطنه خو دوی ولي نه، نو چې دوی نه مني نو دریم سیدې ورسره عقل معلوم. لہذا متکلمین حضرات حواس باطنه نه مني او فلسفیان حضرات دوی مني. فکر کوه د انسان دا کوپړې ده که نه، دا په درې تجاویبو باندې په درې کوډګو تقسیم کړي. مخکینی کوډګۍ چې کوم ده دا په شکل مثلث سره ده، شکل مثلث سره چې که د سر یې تیره دی او بیا داسې پرې مثلث ده، دا پکې غټ تجوید دی، بیا منځنی لږ شانې کچ دی، وروستو بیا لږ غټ دی. په دې مخکینی حصه کې بیا دوه دي، اوله حصې ته دوی حس مشترک وایي، دویم ته خیال وایي. تر دویمه کوډګۍ کې بیا دوه دي، اوله کې متصرفه ده او په دویمه کې واقعه ده، او په اخیره کوډګۍ کې بیا حافظه ده. دا پنځه حواس باطنه دي. دوی کار څه کوي؟ لومړني تجوید کې چې اوله حصه کې کوم څیز پوره دی ته حس مشترک وایي. حس مشترک ورته ځکه وایي چې ته په دې حواسو څه کوې که نه هغه ټول بیا اخلي. دې مولا ته چې دې وکتو د ده تصویر علاوه اوس دا د حس مشترک کار دی. خو که دا یوازې حس مشترک و حس وی او دا تصویر راغستی وی نو چې دی لاړه بیا پکار ده چې تا نه پېژندلی، ختم شو. د دې صورت لپاره حفاظت زیات پکار دی. هغه حفاظت هغه غواړي چې کوم دی وروستو خیال ته، نو خیال صندوق بیا اته کېږي. نو چې مې شپه ستا ته دی لیدلو شي هغه دا ما چېرته لیدلو، نو هغه خیال واپس ته غونډ مسایل مخامخ کوي چې دا هلکه وکړه ته خو موږ سره په سبق کې وې سړیه.
نو خزانه د لپاره خیال دی. فعل تجوید کې چې کوم دی اوله کې متصرفه را دې پس وروسته وړه واهمه چې کوم دی صرف معانی راخلي معانی سره اخلي دې دوارو چې کوم دی ور سره نه لګي وا ته تا پته و چې دا څه طبيعت نه لري. دې صاحب جګړه کړې و، دې صاحب د پلان کې سره دوستي و، د سبق سره مینه و، د سبق سره نه لګي و، د استادانو غیبت کو، د استادانو صفات کو، دا معانی دا قوت واهمه راځي. او بیا چې دا واخلي نو رستو حافظه ته واړی اته جمع کی. بیا چې کله ستا په کار راځي نو متصرفه دې په صورت راخلي هغه معنا راخلي یو بل سره ټچ کوي چې کوم دی او تا سره مخامخ یو ته وګوره. دا پنځه سيزونه فلسفيان مني دا ځکه مني دوی فرمایي چې یو په حواس ظاهره خپل کار کوي، عقل دوی مجرد وي، عقل ته دوی مجرد وي دا صرف کلیات حاصلوي جزئیات نشي حاصلوي او دا مجرد دي نو مادي سيزونه هم نشي حاصلوي. نو چې عقل مجردات په عقل حاصلي کلیات حاصلي د جزئیات او د حصول د فرض حواس باطنه ثابت کړو. په خلاف د متکلمینو نه هغه عقل مجرد نه وي، هغه دا چې کنه مجرد نه وي، عقل دا قوت جسمانیه وي. هغه چې کوم دي متکلمین د دې تعبیر کوي چې کوم دي دا جسم لطیف، عقل جسم لطیف صار فی البدن، دا جسم لطیف د بدن کې خور دی. لہذا چې عقل او جسم کوی کلیات هم حاصلې جزئیات هم حاصلې عقل، لہذا د حواس ته ضرورت پاتې نشي. وایي ګونه دي خبره ده. نو فلسفیان حضرات چونکه عقل مجرد و کلیات به حاصل وي او جزئیات به حاصل نه وي، او جزئیات د پر حواس باطنه جوړ کړو. او متکلمین عقل جسم لطیف صارم فی البدن، نو دا جسم وي مجرد نه وي، کلیات به حاصل وي جزئیات به حاصل وي، نو حواس باطنه ته ضرورت نشته. نو چې عقل دا حواس باطنه دې فرمایي دا ثابت نو د دې په خیال باندې ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسامة بالحس المشترك والخيال والوهم والدرج والمتصرف والحافظة وغير ذلك، ولم يتعلق لهم ضد تعلق غرض غرض بتفاصيل الحدثيات چې تفصیل د حدثيات او تجربيات بیان کې د بدیهیات او د نظریات دا بیان کې د سره غرض نو د غون په ولا وكان مرجع الكل او د ټول رجع الى العقل، عقل ته رجع نجعله سببا ثالثا، ځکه عقل دا د جزئیاتو د کلیاتو د غونډه مدرک دی وي. نو عقل سبب ثالث وګرځو يفزي الى العلم، دا علم ته مفزيكي بمجرد التفات چې تو صرف چې کوم ځای ته التفات وکړي نو تا حاصلي دا په بدیهیاتو کې، بدیهیاتو کې صرف التفات تر حاصلي و به انزمان حدثين او چې دې سره حدث یو ځای کې دا په حدثياتو کې کم چې واجب د قوت قدسیوي هغه سره حدث یو ځای کې د دې سره علم حاصلي او تجربه یو سره تجربه یو ځای کې په تجربياتو کې او ترتیب مقدمات یا ترتیب د مقدمات سره یو ځای کې دا په نظر د عقل کې نو فجعلوا ذکر السبب في العلم، دا عقل سبب في العلم وګرځاو. څنګه بان لنا جوعا وعطشا، من په دې کویږي چې زمونږ د پاره ولګره زمونږ د پاره تند دا وجدانيات تند ولګه محسوسه وجدانيات دي. دا چې کوم دی یو ځای کې د عقل سره نو عقل به دا معلوم کی چې ولګه تند شته. وان الكل اعظم من الجزء، او كل دا اعظم من الجزء دا په بدیهیاتو کې. وان نور القمر مستفاد من نور الشمس، نور د قمر مستفاد دی د نور د شمس نه دا په حدثياتو کې. حدث سره چې کوم د عقل سره ځای کې معلومیږي. وان سقموریا دا چې کوم د سلوی دا سقموریا چې کوم د مسهل په دې سره خېټه نرميږي، دا په تجربياتو کې تجربه سره معلومیږي. او ان العالم حادث، عالم چې کوم دا حادث دی دا معلومیږي. ترتیب د مقدمات جوړ کې عقل سره متوجه کې نه په دې معلومیږي چې عالم حادث نو دا تمام چې معلومیږي او عقل هو العقل، دا عقل دې چې معلومي. وان كان اگر چې د بعض به استعانه من حس، عقل د اشیاء معلومي په کله به استعانه د حس نه اخلي او کله به استعانه د بل نه اخلي، کله به استعانه د بل نه اخلي. نو دا تجربه سره د حدث سره خدرین سبب هغه علم شو، د عقل علم د پر عقل شو پر حواس.